إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند مسلمانانو، تیغه جمعه کې موږ سره متعلق د دې د احکاماتو ته پای کې یو موږ عاجزي او خشوع کولو د الله په توفیق باندې د قران کریم آیاتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه موږ وړاندې کړو او سو اقوال د سلف صالحین. نن به ان شاء الله تعالی د الله په توفیق باندې چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو معمول په موږ کې هغه څنګه موږ داسې یو عبادت دی چې پدې کې ثم عاجزي او شوا الله پاک په غزه محشر باندې چې کوم دغه سخت غزه چې الله ته مخ ته ودرېدل په میدان حشر کې ودرېدل الله پاک هغه آسان. ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دي چې انسان په دوه ځایونو کې الله تعالی وړاندې یو د سمانځه په وخت کې او دویم به د قیامت پر ورځ باندې. نو څوک چې په دنیا کې موږ کې ادب او احترام سیوای توجه عاجزي سیوای د ته په ورځ د قیامت باندې الله وړاندې هغه ودرېدل الله پاک په آسان. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حالت موږ کې داو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ سره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خبرې کولې چې په موږ وخلاغه نو د الله د عظمت د وجه نه بداسه شو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام موږ بیا ورته او په موږ کې مشغولو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یو ځل نماز ستن او اول لاړه نو ما ولیدو چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جړل په موږ کې مونږ جو کو نو موته یې د رسول الله لمطلب کی تاسو ولې جاړې او حلال یا الله تعالی تاسو مخکنی پښتني ګناهونه ټول معاف کړي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي افلا اكون عبدا شکورا، ایت الله تعالی گزار باندې جوړ نشم. او بیا فرمایي چې نشپه آیت نازل شوه دي چې هغه چاله فاقد هلاکتي دا غچاله فاقد هلاکتي چې دا آیت چې کوم ما باندې نازل شوی دی دا اوللی په دې کې تفکر سوچ او تدبر کوي. هغه آیت هغه سورة آل عمران آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قیاما وقعودا. دا غون آیت مخکنی لآیات لأولی الالباب وری چې کوم سره دا وو دې په دې باندې په دې کې سوچ کوي نظر سره هلاکت. مشکات شریف یو صحابي فرمایي روایت راوړل دي
هغه صحابي وایي چې د نبی علیه السلام جواب دوی موږ کولو د دوی د سینې مبارک کې داسې جړا واز راځو لکه چې جېتې په خود کې دوی په وګ باندې پروتي او پروتي کوم आवाज راځي نو موږ کې به د نبی علیه السلام دا عجیب و او یو بل صحابي دی نوې ایمان نبی علیہ السلام په موږ پاتولې دو د سینې نه دغه د جړا आवाज راځي لکه څنګه چې جرنګ आवाज کوي دغه الله تعالی جوړي صحابه کرام هم د قشان د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه هغه الله تعالی په لا جړا فریاد کولو صحابه کرام هم د قشان کولو ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې راغلي دي امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ هغه لیکلي دي چې ابو بکر صدیق چې مونږ په وضعه ته ثم په ادب او احترام او ثم خاموش بولاړو چې دا څه معلومه ده لکه چې سړی نیک تقوالی او غفلت لکه دا میخ پشان تقوالی نیک پشان باندې ولاړو او فضیلت بنا ثم ادب او احترام به هم مشکل کولو او د جړه مقام دا چې د سره جوړې په مونږ چې په موږ کې په جړه سره د مکه قرائت او تلاوت شو کولې دومره به جوړې او په سره دوی نبی علیہ السلام چې کله بیماری سخت شو اخیر عمر کې حضرت بلال سے راغی نبی علیہ السلام د موږ خبر ورکړو چې موږ کولواړو موږ وکړو نو نبی علیہ السلام خپل فرمایي چې مرو ابا بکر ان يصلي بالناس تاسو ابو بکر ته وایي چې راشي او د جمعې موږ خلکو ته دا جمعې راځو عائشہ رضی اللہ عنہا نستوا دې دوه فرمایي چې الله رسول ابو بکر سے په سمفلار دی اخو ډیر زیات کم دی نو نرم زړواله دی اصل علی تاسو په ځای باندې اوتري کې بیا قرائت نشي کولای سبق نشي وایي ځکه جاړي موږ کړی زیات نه کو تاسو په دومره څه کوي نو خبریا نو ګودا د وکه څه د الله نه غزل کیه ډېر زیات وا اغوی به کوم دی الله تعالی زیات جړه کولم عبد الله بن زبیر رضی الله عنه باندې حدیث کې راغلی دي چې دومره سکون او اطمینان او عاجزۍ کې په مستولاړو چې لکه د اوش د دې په شان د ښکارې د اوش ترګه کا حق کړی دی او نه ولاړ دی نه به ځان غاو نه به ځان او نه به ګیره کې کوته والے نه به جامو کې کوته والے نه به یو په پاتہ نو موږ له خپل ذکر وکړو نه باطنی سوترابني او نه ظاهري ارکان او شکل او ادب او احترام او معاملې بدل حالانکه زموږ د دین اصل بنیاد چې موږ ذکر کړی دا الله او الله د رسول مدا صحابه کرام موږ کړی دا نو صحابه کرام چې کوم موږ د صحابه په شان څه کوم ته موږ چې صحابه په شان نو هغه موږ پېدې نه ایمان څنګه الله پاک شپ غولې دي چې تاسو هغه زمانه کې اعلان کړو الله پاک قرآن کریم کې منافقان ته الله فرمایلو چې تاسو ایمان د دې خلکو په شان ورو مشرکان ته الله پاک فرمایلو چې تاسو ایمان د دې په شان ورو نو اعلی تاسو ایمان نو صحابه په شان باندې موږ کولم دا د ایمان علامت او د صحیح مصالحت دی عبد الله بن زبیر رضی الله عنه په کله کې د موږ کولو چې ټول شپه ولاړو او توجه به الله کوا بل چاته به توجه په موږ کې نشته یو ځل کوم کې موږ کولو خواږه سم ماشومو زوی او هاشم نوم او دو
د چت نماز راپرې وته معصوم بجړا چوکو خلک راغون شو ما دې مړ دو او د اړمو سونو فاضل ده چې کله سلام وکړو نو تاسو وی دا شوق دسو نو بیبي وته وی چې الله تعالی ته کوي معصوم خو بس ته او ما چې جلو څنګه څنګه کړی دا هو چې کوم رامل نکړو نامه نمبر کو الله پاک دا معصوم بچ نه پېژنل ایو دا خبر نشي ناغه وته وی چې بس الله خیر کړی دی خو چې کله زموږ څو څه جواب په دې توجه نشي بس د دنیا په حالت باندې نه خبرې حضرت علی رضی الله عنه باندې راغلي دي ابو نعیم په حیله لویبیا کې لیکلي دي چې کله باغی او تاسو کو مستبود غدل رافیدل د طبيعت ته توجه راغله چې الله ته مخامخ کېدل دي پیشي ده دا پښتنه وکړه بیا تاسو ټول ته ماده پیږي او کوم یې نه باندې هغه ته ته پته نشته زه دې پوي کا وتا ته پته نشته چې تاسو ته او چا سره چې کوم دې ملاقات کوم او مناجات کوم هغه ټول بادشاہ دی هغه څه وځي زما ماده پیدا نه ولې ماده راځي دته کوم یو تعالی سره ملایي کړو راتیږي ټولې او چې الله تعالی نو کې نه دې دی او خپل مشهوري بوته دی او یو په خپل دا ولي تعالی چې کوم عظمت پر شدي ظاهري کې کوم نه نظارت تاسو او الله نه خشیت کوم کې نه نو هغه حالت مونږ باندې نه راځي نو دا ایمان د کمزوري هغه صحابه هم دي صحابه وغه هم په اسلاف او سلف صالحینو کې هم داسې نیکان صالحان د شوی د مصالحات علماء بیان کړی دي چې هغه په مسلم مسجد کې چلی دي خو هغه مسلم پوښتنه په دې باندې چې زه څه چلی دا پته مته لګیږي لکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې راغلی دي امام زهبی لیکلی دي چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو ځکه موږ ولاړو موږ باندې او متیا ولا صلاه تقوا ولا صلاه چې کله موږ خلاص ناس کسان چې وسکمو هغه ته وې تاسو وګورئ لمه پدې قمیص کې څنګه نوتی دي چې زه دغه د په تکلیف کې ما هغه چوکته شاګردان نه نو ول ځای امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشه کړو نو څه تاسو کو شاګردان چې امام بخاری استاد چې تعالی مچا ټک درته ته کوی دی نو تاسو موږ ما کړو نو څه وخت به نه چي چلی کړه هغه وته چې یا ما یو صورت کو وکړو او ډېر فن دی هغه کړو اوی سوچ په کې تلو نو ما نو وختل چې زما د سوچ چې کوم نو هغه به ختم شي او زه د صورت څنګه د کوم مې صورتون چا سي کوم چې مې سي په تاسو نو زه نشم دا کولای دا عبد الله بن زبير رضي الله عنه قوم عوان ابن زبير ابن عوام رحمت الله علیه حافظ ابن کثیر البدایه والنهایه کې دا واقعي تفصیلی لیکلی دا چې کله مدینه منوره ته د ولید بن عبد الملک بادشاہ ملاقات روان شو نو په لکه په لار کې وتا یو مرض ولګي د زخم او زخم خراب او زخم یې د خراب شو چې هغه زخم بسره سیواکی ساته سیواکی د ساته تر دې په شنی کون دی پورې هغه زخم وګورئ چې کله بادشاہ ته هغه ولی کو بادشاہ او څنګه هغه وخت ناغه وته چې هغه زوړ په دیبا کې ډاکټرانو غواړي چې کوم مشهور غړ ډاکټرانو ټول د بادشاہ ډغه نو چې بادشاہ ډغه چې په خپل کابینه ډاکټرانو ټول ولا راغون دا ټول وتاو چې هغه د خپل خلافت د ګټه سره په خپل بغیر د دې کې دا سیواکی او نو خپل راګي د کټو نو بس هغه وته چې طالبای نشره نشبه لرغو په نشه کې په خپل کټو ته په نشه په نشه کټو تاسو یې ځات چې کوم دې جوړ دې
هغه وتوي عبد بن زبير رحمه الله عليه وتوي چیرې نشه په مګه کې ځکه نشه په حالت کې بزرد الله نبی په خپل خوش خواص کې پاتې نشم نو الله یا په بزرد کې پاتې نشي دا الله نه بغافل شم چتا دا الله چې کوم سوچ او فکر دې زما بزرد یاد دی هغه په ختم شي نو نشه خو بالکل نه راځي نشي ته ہوتا یاد نه البته ته مو کې خبره راخه کا کړې نو کله د موږ څه دی کنه بس خبره نه کا کړه حالت نغه په موږ باندې درېدو او پېته کړه او په دې پوه نه شو زما د خبره شو نو ګور زموږ اخلاق منځونه داسې منځونه یو د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ د مذهب یو ډېر مشهور عالم دی دا نوم محمد بن نصر المغوزي دا هغه کې راغلي دي چې هغه یو ځل په تندې باندې مچو چې غټي مچو چې یا برکاره او یا بلوا خدای چې و چې هغه په تندې باندې دغه چلو سوینه راوړه هغه په تندې باندې وینه راوړه دا هغه موږ پورا په دې خو نه شو چې دا په تندې باندې وینه شاګردانو چې څنګه په تندې ویني او وینه ته راوړل دي هغه دې نه پوښتنه دا په تندې باندې مچې شکل کړې په دې باندې پوښتنه نو دا هغه خلکو سلف صالحین د بزرګان اولیاء کرام حضور د او په دغه سوزونو کې کامیابی د کوششونو د هغې په نقش قدم باندې روان شو د خپل منځونو د هغې په شان کړ ځکه هغه زموږ لپاره نمونه ده او د هغې په طریقو باندې روانېدل چونکې د هغې د قرآن او د حدیث د تشریح مطابق روانو او نبي کریم علیه السلام نږدې هغې صحابه کرام لیدلي صحابه کرام نبی کریم علیه السلام لیدلي یو بل عالم ډېر شوی دی مسلم بن یسار رحمت الله علیه امام زهبي هغه باندې کې لیکلي دي وی هغه په موږ کولو وی داسې به ولاړو او غفېده باندې خوځېده باندې رقېده باندې گویا چې چا په لذي کې میخ تکوالی داسې په هغه باندې ولاړو یو ځل کور کې ناستو نو مسته اراده وکړه چې نه خلکو نو سکوت کې یو کوټه یې پای کې سړی ته پته پته لګي او واړه ځانو ته یو سلم پکې او خبرې کې نه خامخا سړی توجه نه پوره بلکې بعد دا مشران دې خبرې مکه موږ زموږ مس خطا کوي اته موږ ته ته نو خو مال خلکو ته دې څه خبرې کوي نه کوي نو چې موږ ته تاسو په خبرو سره څه کوي نه پوهیږي ځکه دا چې موږ څه ولګم بیا تاسو خبرې زړه او یو ځل یې عمده مشهور په دې موږ په توجه کې په خپل زمانه کې دا مسلم بن یسار د جمعه په وخت کې ولاړ او فقط چې جمعتونو وخت کې ولاړ او یو طرف یو حصہ یا برنده یا حصہ حال د جمعه راخره وته دی په موږ ولاړ دی جمعه صحیح سره راخره وته درس غبو شو دغه سلام جذب بس اجازه چل شي خلک راغون شوی دي څه چل لګي ته پوینه شو ته نه ته پوینه شو ودا جمعه دې سره راخره نو کومه پاتین نه پوهه چې جمعه یې سره راخره او سړی تعظیم کوي نشي دا واقعي موږ دا کامل توجه الله تعالی دا دې وجه موږ چې څو په اخلاص باندې او د شان باندې الله پاک هغه څه د بزرګي ورکی کرامت خاون جوړي الله تعالی دې کوم دې نو ځان ته متوجي کوي الله تعالی توجه کوي نو مقربین بندگان د سړي کېږي امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کلی چې موږ به توجه څنګه سره تاسو له څنګه خلک د اولیاء کرام بزرګان په پړه ده موږ نه په نقش قدم مسجد په کې دی دا به څنګه موږ نغلی کلی دي چې د دې په منځ کې د غفلت ختمېدو او د زړه د الله ته توجه کولو دا دوه غټ سببونه یو ظاهري سبب یو باطني سبب دی انسان چې غفلت راځي او دا الله غا توجه اوري کوم څه غدي په وجه یو ظاهري وجه دا یو باطني وجه دا ظاهري وجه خدای چې موږ څه ولاړیا او شو غوبلي هغه توجه سوي اوریا او انسان چې کوم نه کله یو څه په موږ شي کوی سره کله بل څه ته کوی کله جامو ته کوی کله چې کوم نه مخه دیوال ته کوی کله امام ته کوی کله خواږه گاونډي ته کوی په صفه کې ولاړی
نو انسان دغه یو ظاهري اسباب دي یو باطنی وسوسه په زړه کې راځي هغه انسان توجه د زړه نه شیطانی وسوسه راځي خیالات راځي نو دغه علاج د انسان په موږ کې چې کومه هغه د موږ سبق ته توجه کی الله تعالی ته توجه برابر کی چې څه چاته ولاړې زکه هغه ته ولاړې زکه بادشاہ ته ولاړې او ظاهري توجه دې برابر قضیه باندې کی چې دنیا سوچونه دي چې په پړو په ځای کې پریږدي او چې دلته راځي چې الله توجه دي موبایل ته خصوصا بند ساتي سايلنت باندې بس بند وساتي چې توجه نه برابر دي دا توجه نه خرابي هغه اسباب د ختم دي چې د توجه سره الله نه اوري وګ نبی عليه الصلاه والسلام د صحابه کرام واقعیت موږ نبی اسلام یو ځل چاله په هدیه کې په تحفه کې پړاله کې دې خپل کپڑے وروړي نبی عليه السلام واټولې په منځو کې هغه ته توجه لاله هغه ګلشاره ته توجه لاله چې دا خدای له بهترینه جوړه ده نبی عليه السلام څنګه فارغ شو بس هغه جامې سمدستو بسره او مالک له واپس داوا لوي دا دا زما توجه مشکل یو ځل نبی عليه السلام خپل سپلو د خپل چپړو د پیزار تسمه وتا چې لپټه په توکړه تسمه په پاسه کې پټه توشي هغه ته ولګولا په مانځ کې د صحابه کرامو څوک چې هغه وخت معمول د نبی عليه السلام څو چې يهودو با به پیزار مسئول د نبی عليه السلام په زمانه کې او نبی عليه السلام صحابو ته ویل تاسو د يهودو د نصارا مخالفت کوي په هغه پجامو کې په پیزار کې په سهن کې په موس کې په هر څه کې بل د دې مخالفت کوي دا د الله دشمنان دي دا د الله دشمنان دي دا د دین دشمنان دي نو هغه نو لګیدل صحابه کرامو ته فرمایي چې دې پیزار موس کې تاسو پیزار نه کوي اوس حکمدار ته چا پیزار چې دې پاتې یا نوې پیزار چې شکل شوبه پکې نه نو موس کول پکې جایز جنازه خو مستو جنازه باندې خلک جګړه جوړې کړې په پیسې کې موسیقي په پیسې کې مونږ کې نو څه ته یقین چې دا پاک دی پاک ساکي چولې او پاک پاک کې راغلي په لاره پلیته پکې نه والي څوټو متیاز باندې نه ورغلي نو کوي دې جنازه کوي نو پدې ځل نه پکا صاحب کرام په سب موضوع جوړې دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سب موږ کړې په خپل باندې البته چې کوم څه زړه د زمانه کې واسطه کې پلیتی چې پلیتی ته د پیزار یقین چاته تقریبا نشته په 100% پاک دی نو غوړه د دې چې سره دی هغه پیزار کې موږ نه کې کوم څه شکو شوی او چې د خیو ته سړی دی نو بس کې پکې په دې بل وسه جنګ په کې ترکه پیزار کول جنازه نو په دې جنګونه نه پکا نبی له صلوات والسلام پکې موږ کولو په موږ کې چې کوم څه هغه تسمه نظر کوي چې کوم تسمه ته لګولې نبی علیہ السلام څنګه مخصوص صاحب صحابه کرام دې نه تسمه ته وباسه دا نه پټه ته وباسه دا زما توجه مشکل دی څنګه سره ته واپس ولګوي نو دا د نبی علیہ السلام په موږ توجه الله تعالی دا ولا دغه موت کوم مهنت په الله تعالی او درېدو وخت موږ د موږ کې د خپل توجه برابر نو دا په دې څه کې چې دا اتوماتیک نه چې کوم نه بس قدرتي به توجه برابر دي نه دا مهنت کې انسان باندې موسته چودري کې بس سوچونه ختم کا او دغه علاج دا چې په مصرفت کې سوچ کوا چې الله ته زفره ان شاء الله سبب بل جمله ان شاء الله راغي بیان پدې باندې کوم الله ته مستوي په دې د مسترجمه دا ان شاء الله تعالی بل جمله نو پدې مهنت شو چې موږ الله ته توجه څنګه برابر دي الله دې زموږ توجه غاړي خپل ځان ته مقدر کړي الله توفیق راکړي زموږ هغه شان موږ چې کوم زموږ اخلاق او زموږ صحابه او زموږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه کړو الله دې په نقش قدم باندې روان دي په هر کار په موږ کې په ژوندۍ په هر مرحله کې الله تعالی دغه سنت سره کې زموږ واقع او دعوانا الحمدلله رب العالمین